د بیوسو خلکو تلا پزړه امداد کړم زو ژوندې چې سو پزمکه د جهان یم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګور امتحان صاحب په خدمت کې درنو او الحمدلله څنګه چې زمونږ د پوندو روندو د یتیمانو مسکینانو چې کوم ترتیب شروع دی هغه کې لګیاو د دې جلسیوالو محلینا یو دوه درې مرګورو ټلیفون کړو چې تا ماشومان دي د صدیق سموسو ول سره یو ورور کار کوي دلته کې دا د مخامخ ته په دې مين استاد مخې ته دلته کې دا ملایانو والي دي سره کار کوي مزدوري کې د پلارې په پنده کې کار کوي او د کرے په یو کمزور غونډه کور کې د خو صرف یو پکې دی پکې د ګرمه اندازه نن خلکو ته پته لګي چې ګرمه ډیره زیاته خط رسیدلې ده دې تر پکې ضرورت وي چې کله مازیګر شي یا ماښام شي یا شپه شي نو بیا دغه ماشومان هم اکا یو پکې ته په کوټه کې دننه ناستي او هغه پکې ته ژوند کوي. الحمدلله څنګه چې زموږ دغه ترتیب روان دی دې ته مونږ د ډنډې پکې واغوښتو ای سی ډي سي پکې نور کړه فدرېشن نور کړه اسوسییشن مجلستا او بیا هم زموږ دغه سوچ دی چې نن سبا ته ور داسې دي تیری چې الله پاک رحم وکړي چې د شیشه را پیدا کړي یا چې د بټري را پیدا کړي نو په حال به د بجلی نه کار کوي بالکل 9.0 میټر پکې په دې استاد الحمدلله هغه پرې باندې مې راوځو نو دغه په دې لایله ته سوال جواب وکړ چې را استاد محلي کسان دي په دې اړه کې مې راته دي زردا ورسه و چې پته و دولت دې کار ماشومان دي په کور کې پته ولري دا موږ د ټرست تر په دې ته پکې حواله شو او ان شاء الله دا شان بچلیږو. کوشش پدا کوي چې کم ځای کې ما بل خپل ګروپونو کې میسجونه پاس کړو چې راچام ضرورت دي هغه خلکو ته ما نمبر ورکوي چې پارسته دي کې ضرورت نشي هغه خلک په خپل باندې ټلیفون کوي چې کم مستحقي ان شاء الله موږ به تاوازو کې ته دا خلکو هغه کار مخکې پروګرامونه سره شیر کوي. ډیره مهرباني ډیره شکریہ.